د بونیر په ګیټ وی امبیلا بازار کې د اتوار په ورځ د موټر سایکلو د میلې تابع شوې. په مردان روډ د ملک تسلیم خان په نگرانۍ کې سٹارټ په زیشان موټر سایکل نمایشي میله کې د هر قسم نو او سیکنډ هینډ موټر سایکلو اغستل خرڅول کیږي. د میلې مالک ملک تسلیم خان وایي چې د تحصیل مندن د عوامو لپاره یې په امبیلا کې دا میله سٹارټ کړي. وایي چې دا زموږ دریمه میله ده او شکر دی کامیاب ده. هغوی وایي چې د تحصیل مندن خلک د موټر سایکلو اغستلو خرڅولو لپاره نورو علاقو ته ځي، ځکه ورته موږ دلته میله سٹارټ کړه. وایي چې د کال 2006 نه د موټر سایکلو د کاروبار سره وابسته یم. اول به مې په سواړی کې د زیشان موټر سایکل په نوم میله لګوله او اوس مې امبیله کې سٹارټ کړه. ملک تسلیم خان وایي چې څوک هم موټر سایکل اخلي یا خرڅوي موږ سره دی رابطه کوي. میلې ته راغلي کسان وایي چې دا میله موږ ته نږدې ده او ښه په اسانه پکې د خپل طبیعت بیه کوو. دا چې زمونږ په امبیله کې میله لګولې ده، دا زمونږ دریمه میله ده. انشاءالله الله فضل دی، کاربار ښه ګڼه ګوڼه راځي خلکو او زمونږ کار چې دی د موټر سایکلو هر څه نه پاک صفا سوتره کار دی. څوک چې هم دلته ګاډي اخلي زاړه نوي هر قسم ګاډي انشاءالله دلته ملاویږي. به اعتماد اداره ده او زه د کوګا اوسیدونکی ما د کوګا اوسیدونکی یم، د کوګا سره تعلق ساتم او دا زمونږ انشاءالله دریمه میله ده چې روانه ده. هر دې خلکو په خدمت کې دا میله مو ایستلې ده. موږ یو ځای ته بل ځای ته نه ځي، دا زموږ غټه علاقه ده مندړو. نو په دې کې چې خپل خپل خلک دلته راځي نو ډېره ښه خبره ده او با اعتماد اداره انشاءالله څه دغه چاته تکلیف پکې نه که خیر نه جی عمران بھائی پکې نه 2 نمبر ګاډي پرېږدم نه 2 نمبر خلک دلته کې پرېږدم. زموږ کار بیخي صفا سوتري چې کوم ګاډي کاغذ نه دغه دلته زه پرېږدم هم نه. په موټر سایکلو کې هم څه تجربه شته؟ موټر سایکل کې چې زمونږ د 2006 نه تقریبا دا بونیر ته چې دا ګاډي شروع شي او زمونږ ایجنسي په سواړی کې د 2006 نه د ایجنسي مونږ کړې ده او زیشان موټر سایکل ایجنسي په سواړی کې ما ډېر وخت ایستلی دی. الله پاک د خلک خوشحاله کړي. ما ډېر ښکلی ژوند هلته تېر شوی او بیا د هغې نه بعد تګ راتګ راته هم ډېر ګران و. په دې وجه مې دلته کې دا میله د امبیله کې ولګوله چې کلي راته نږدې ځای ځایګۍ نږدې نو اوس مې دلته دا میله لګولې ده او چې څه نمونه خدمت انشاءالله زه به دې خلکو کوم. ملک بھائی تا چې د کپنۍ کې د موټر سایکلو کپنۍ کې کار هم کړی دی؟ او جی ما کپنۍ کې کار کړی دی. نو په موټر سایکلو باندې پوهېږې؟ او جی بالکل پې پوهېږم. د موټر سایکلو کمپنۍ کې زه پخپله وم او د دې رنګ منګ هر څه هم ما کول او بیا د هغې نه بعد مې ایجنسي موټر سایکل په 2006 کې ویسته او دغه کار دی روان دی انشاءالله. نو اوس مې په د امبیلې کې د ضیاءالله خان روډ په ته مخامخ د موټر سایکل میله تیاره کړې ده. دا دریمه میله ده زمونږ. دې خلکو ته خراب په سهولت باندې ګاډي میله وشي. څوک د 10,000 اخلي، څوک د 20,000 اخلي، څوک نوی اخلي. چې کوم نمونه ګاډي انشاءالله په کاغذونو پاک په هر څه پاک په زه ورکوم. ملک بھائی د دې میلې کې چې کوم موجود ګاډي د دې نه علاوه تاسو کو یو سړي له په ډیمانډ بل ګاډي پکارین تاسو راغوښتي؟ او جی مونږ راغوښتي شو. موږ سره نمبر د خلکو پرتی مونږ ته وایي دا ګاډي مونږ خرڅو په هغې ډیمانډ والا بل ګاډي مونږ راغواړو. جی مونږ د امبیلې یو او نوم مې بخار دی او دلته میلې ته راځو. یو 2-3 هفتو نه دلته کې راځو، موټر سایکل یې پکې اخلو او خرڅو ښه په جایز ریټ باندې. او دا کاکا پیژنو د سواړی کې وایي مخکې دا میله اوس دلته کې رابدل شوې امبیلې ته. نو مطمئن یې د میلې دغه نه؟ او چې ډېر زبردست امبیله کې اوس په اسانه باندې موږ ته نږدې ده او دلته ځو راځو. میله یې زبردست کار پکې په جایز ریټ باندې خرڅېږي او اغوستې کېږي. ټولو ملګرو ته اول خو د میډیا ډېر شکرګزار یم چې تاسو دلته راغلی دې میلې ته. دا دریمه میله دی. ملک تسلیم خان دا میله شروع کړې ده. مخکې په سواړی کاروبار و، اوس دلته په امبیله کې ده. ما ته یو ملګري وایس میسیج وکړو چې یاره په امبیله کې هم داسې موټر سایکل اخیستل خرڅول کېږي. نو موږ دلته راغلو بالکل په ښه تسلي بخشه سره اشنا یو مخکې نه. نو موټر سایکل یې اخلو خرڅو. 70 پکې هم راځي، هونډاګان پکې هم راځي، ډیلکس پکې هم راځي. نو موږ خو دلته اوس راغلو. موږ لږ ناوخته کړی دی او ډېر ښه ریټونه دي دلته. انشاءالله چې ښه مطمئن یو تسلیم خان د کاروبار نه الله دې کامیاب کړي.